ډیره د پښتنو د زمیندارانو زیتا ډیره چې د نوي لغات کې وته مونږه فارم هاوس ویلې شو. یعنی فارم هاوس په نوي لغات کې ویلې شو او پښتانه وته په زړو په لغت کې وته ډیره ویلې شي. ډیره هغه ځای ته مونږ ویلې شو، هغه ځای ته مونږ وایو چې کوم ځای کې زمینداران رونه خپل څاروي تړي، خپل د پټو کار کسب چې کوم سامان دی آلته کوي، نو آلته مونږه ډیره ویل شي. تاسو ته مونږ نن ښیو یو داسې ډیره ښکلې ډیره چې هر طرف ته ګوره تاسو ګرمي ده، سخت موسم دی، ښایسته اوبه دي. تاسو د خلیفه بابا ډیره د دې خوا د خوش مقام د علاقې دغه کې ده، تاسو ته ګورئ ښایسته د بانډه شیخ اسماعیل حدود کې ده. د خلیفه بابا خدای پاک ته وبخي، خدای پاک اتل جنتونه ورکي، 120 سال په عمر کې وفات شوی او دا د هغه ډیره موږ ته هغه خیو سیل ته کوو. دا ډیره ده تاسو ګورئ د توت غټي غټي ونې، هغه ونې چې د مطلب دا د کم از کم د 50-60 سال هغه ونې دي. نن په هغه سوري لاندې دا زمینداران رونه ناستی، کله کار په دې پټو کې چې کار کسب وکړي دلته راشي په دې دغه کې کینی. تاسو دلته ګورئ دی ښایسته غونډې ګورئ، که تاسو ته زموږ کیمرامین ښایي مارغان وګوره، مارغانو پکې خپله جاله ده. دا توتان ښایسته د توت هغه ګڼه ونه چې هغه چې مطلب دی کم از کم د 50-60 سالو هغه ونه ده، هغې لاندې ښایسته سوری دی، په سوري لاندې دې وخت کې زموږ زمیندار بابا د خلیفه بابا زوی چې ناست دی هغه هم دلته ناست دی. دا شلیدلي کټونه، دا عجیبه غونې ماحول دی. تاسو ګورئ دا بالښتونه لکه بالښت چې موږ ورته وایو، هغه بالښت تکیه هغه دی د بوسونه، دې کې بس کې بوس دي او د اوړو بورونه جوړه کړي ده. ځکه دا کوي چې مطلب یې دلته شپه ورځ پراته وي. دلته دا شلیده کټونه د دې ډېرې پهچان دی. دلته تاسو وکتل دا زمونږ یو زمیندار ورور چې دلته دا کې ناست دی، مال له ګیا روړه دنه تپوس کوو چې د زمونږ په معاشره کې د ډېرې ستاسو په دغه کې د ډېرې څه اهمیت دی. لاله جانه دا راته ووایه چې ستاسو په دې دغه کې د ډېرې څه مقام دی؟ لکه تاسو ټول کار کسب وکئ، ګرمي وي، دلته راشئ په دې شلیدلو کټونو کې کښېنئ، تاسو په دې څه محسوسوئ؟ تاسو څنګه نه کوئ؟ دا خو د مشرانو د وخت نه سلسله روانه ده او موږ په شکر په دې مطمئن یو چې الله خلاص شکر چې دنه خو دا سایه شته چې ورلاندې کینو. الحمدلله دې وخت سره نن بغله پکار ده، نن لاله موټر پکار ده، د غریبۍ کشکول پکار ده، غنیمت دی. لکه تاسو ته ځمکې دي که نه، چې تاسو مطلب فصلونه هم کرئ، دا غنم دې وخت مکمل پاخه دي، لکه دغه دي لونه به شروع کېږي انشاءالله که نه. او بیا زمینداران څه رونه چې کوم دی هلته لګیا دي دغه کوي، سبزیانې دغه کوي شو کوي. نو مطلب چې ټول دا چې کله تاسو ښه کار کسب نه راشئ دغه شي، لکه دلته تاسو راشئ ګرمي هم ده او بیا هم دومره ښایسته ماحول دی، نه څه پکې لګېدلی دی، نه څه دغه وي، او دلته تاسو پروزئ آرام وکئ. الحمدلله شکر دی ودا د الله فیصلې دي، موږ په عمل شکر دی. الله دې دین ختم په دې الله باندې په دې وخت الله شکر دی چې الله پاک دونه یو په خېته شنو غنیمت په خوشاله غنیمت. دا میخه چې کوم دلته دي، دا میخه تاسو کوم ودرولي کنه دي، دا میخه نو دا مازیګر تاسو بوزي کلی ته بوزي تاسو موږ سار راولو سار داسې اتو بجو نه اورو بجو وړاندې څنګه او مازیګر مونږ ته خیر وکړو نصیب کې مطبخي مونږ ته کور ټایم ته خورو دا غیر نه به بیا نصیب کې بقي روان شو. جی ای مکمل یو ساده ژوند. جی 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 لکه مطمئن لکه نه د ټور پور زندگی نه مکمل زندگی شکر ده نه نشه تماشه شته دی نه شکر ده نو مثلا عمر دې څومره دی؟ یو محمد ما تقریبا 15 دی اندازه 60 سال پور غوړي نو له ماشاءالله. او بیماری څه شوګر موګر څه بګشه نور اذن نشه دوره خاطر کار چې د بدن د خوګېدو او د معدې د مساله شته معدې دا ټیک شو کنه جی. لکه مطلب نه شوګر شته، نه د پېښه شته، نه د ګوړو درد شته، نه د ملا درد شته، لکه دا پته شته چې مطلب دا د خالص د خوراک او جی دا څه ده او جی ځکه سرساله ته څوک راسي نو کونټي راغی او ته ماشاءالله تاسو کونټي نشته. یا به شکر مونږ د چا دوا دا مندونه په مشرانو دوا دا مونږ څنګه چې مونږ بچو شکر دې بابا دوا غشه دې مګي ته پته راغله او په 15 پرادو کې ګوچا سړی د تناسته کې او عمرې ترسي د بابا دوا دا خانه
بالکل جی موږ په دې خو نه لیکو لکه ځکه بابا 120 سال عمر بالکل او جی لکه دا خایس خوراک او دا تاسو خو یې نه راغلی خو دا مګه به ته دلته پروژه کې دغه ټوبې چالو مو کا نو ماته خپل پیسې دا خو څه ته خپه نشي ته خپل پیسې دا ځه کنه ما به بوتل د تیلو نه راوړل دا یې خو چې ګرمي به شو نن د کلمه په پروژه په ګرمه کې درې سره کلمه خلو ګرمي براته پروژه برای په ګرمه کې په شکل کې بو جیر کې بو اړ کې بو نو هغه ګرمي وځي کنه مو د خپل ټوبې شو کو دلته به د دوا پاتې مو ته سو دوا وکي یقینا تاسو ملګرو تاسو دا خبره اورئ تاسو ته موږ راځو د ټول د ډېرې د سیل تکو دا تاسو غوتل د توت د مطلب دا چې حیات ته ځخی دا څومره مطلب کم از کم د 50-60 سالو توت او دا یخ د غری توتان دي د ونی دي تاسو ګورل دا مال ولار دی دغه ټویل دی لکه دا خوش بند دی ځکه چې د کې سفر راغلی دلته دی وای چې یاره سفر ته پکې او دا ټویل څنګه ته ما ویلې چې د پښتنو هغه دغه زمیدارانو چې کم هغه دغه ډیر اهمیت لري د زمیدارانو په جون کې نو ځکه تاسو ته مانن دا سیلو کو چې تاسو راځي نن تاسو د پښتنو د زمیدارانو هغه ډیر خيو بل ډیر داسې دي چې هغه کمرې جوړې کړې دي خو څوک دي کې کمره نشته او هغه زمیدارانو هغه خپل اوزار چې کم دی ال تکې دي دا شوتل دا اوګه دا ګور څه زمیدارانو هغه پکې لګیا دي دغه کوي سبزی نه چې کم دي هغه لکه کار پې کوي بیل ته تاسو ګورئ دا ټویل دی لکه جنریټر لګولې ټویل دی دا خو چونکې دا کې دی زموږ د ورور وایي چې دی د کې سفر راغلی په دې وجه باندې دغه نو تاسو ته ما وویلې ملګرو تاسو ته دا مو ویلې چې دا زمیدار څنګه چې تاسو مو ویلې زمونږه په نوي د فارم هاوس ته مونږه دا غي یو سیل درکو یو فارم هاوس مونږه هغه تاسو ګورئ چې هغه ډېر جدید وي هغه د مطلب دی چې هغه خو د او بل فارم هاوس تاسو کتل د غریبانو هغه فارم هاوس د غریبانو کاشکارو هغه فارم هاوس سیل تاسو لمن درکو یعنی ډېر ښکلی موسم دی ډېر ښکلی دغه یو ماحول خسته ماحول جوړ شوی دی ته د ما ویلې لکه دلته ولې بدنی وي لکه د به عمر ولې سیوانی وي تاسو ګورئ چې د ځان له دنیال ته کرلی دا د زمیدارو د ځان له ټماټر ته کرلی دي ځان له اوګه کرلی دا صفا ٹھیک شو ځان له د ار یو شی خپل د کټوي مطابق آل د تو باډینګ ځان له کرلی دي آل دا ټول ار یو شی کرل دا راځي شوتل دا اوس د ریبي دا لګیاوي نو ولې به د ژوند کې به ولې به دغه نه وي د عمر به ولې سیوا نه وي ولې به د عمر دغه نه وي او ولې به د بیماریږي ځکه چې د محنت کش دی او ته د محنت کش خصوصیات مې کو چې نه دی 60 ساله دی 60 ساله باندې چې هغه به د شپې دوشي د وشتو شي خو ماشاءالله نن هغه ځوان دی هغه دغه ژوند کې د خدای دغه شان برکت واچي خدای دغه شان ژوند دغه کې ولې چې محنت کوي او نه اس قسمه درد شته نه د شوګر شته نه د بلشر شته او ملګرو دغه زما د مقصد د دې ویډیو د دې رپورټ دا مقصد و چې تاسو ته مونږه د پښتنو د زمیندارانو هغه ساده ژوند تاسو مونږه وښیو چې څنګه ساده ژوند تیری او د زمیندارانو هغه ډیره چې کم ده هغه کې د څه مقام دی زمونږ دغه هغه فارم هاوس دا تاسو د هغې مونږه یو څو جلک درکو ډیره مهرباني جي والسلام